او د کم سیس چې الله حکم ورکړی دی هغه منم، نور نه ټول امت نه منم. رسول الله ولې منم؟ رسول الله ذاتي طور باندې نه منم، نه مې د تره زوی دی، نه مې د ماما زوی دی، نه یې پېژنم. ولې منم؟ الله ویلي دي چې وایي منم. که الله نه وی ویلي والله چې نوم مې د ده نه وی اخیستی، نه ته که د رسول الله د عشق چغې وایې ته هم دا نسبت زړه کې راوله چې زما رسول الله سره مینه ځکه ده چې د الله نبي دی، الله د هغه تصدیق کړی دی د هغه د نبوت، لہذا زمونږ پې سر و مال قربان دی. او که چېرې دی د الله نبي نه وی موږ به منلی؟ جواب راکړه. عربو کې بلا شی خلق تیر دی، عبدالمطلب د ده نیکه تیر دی، موږ یې نه منو. ابو طالب یې تره و موږ یې نه منو، پلار یې عبدالله و موږ یې نه منو، مور یې امینه واړو یې منو نه. چا اوسه پورې ویلي دي چې امینې فرمایلي دي چې داسې وکړي؟ نبي علیه صلات وسلام په اعتبار د ذات سره نه منم. مونږ ته وایو چې د ټول نه اول به ذات د نبي علیه صلات وسلام مني، بعد کې به الله رب کریم ذات مني. مونږ که د الله رب کریم ذات منو، د نبي علیه صلات وسلام رسالت منو، مونږ علم منو چې مونږ ذات د نبي علیه صلات وسلام منلی. ولې خبر مونږ ته د رب کریم چې را کړی دی، خبر چې مونږ ته د رسالت را کړی دی، هغه نبي علیه صلات وسلام ذات را کړی دی. نو چې ته د نبي علیه صلات وسلام ذات نه مني، ته به د الله رب کریم څنګه ومني؟ ته به د نبي علیه صلات وسلام نبوت څنګه ومني؟ نو لحاظ د نبی علیه صلات وسلام ذات منل د ټول نه اول دی، لازمي دي چې د نبی علیه صلام د ذات نه د انکار وکړو، نو وروسته باندې به هغه ته څنګه ومني؟ چې زه تا نه منم، زه به ستا خبره څه ومنم؟ د ټول نه مخکې به زه ستا منم، بعد کې به زه ستا خبره منم. د توحید خبر چې موږ ته راوړی نبی علیه صلات وسلام راوړی دی، د رسالت پیغام چې موږ ته راوړی نبی علیه صلات وسلام راوړی. موږ به د ټول نه مخکې نبی علیه صلات وسلام ذات منو، بعد کې به د نبی علیه صلات وسلام خبره منو. چې د نبی علیه السلام ذات نه مني، د نبی علیه صلات وسلام خبره هم نه مني. او په دې دجل باندې عوام خلک مه ګمراه کوه، عام خلکو له مغالطې مور کوه. د الفاظ چې دي ویلي دی د کفر الفاظ دي، د دې الفاظو نه به دې توبه وباسي. حکومت وخت ته هم زموږ دا اپیل دی چې داسې قسم علما کرام داسې قسمه سپي دي هغه وتړي چې بیا دپاره د اسلام خلاف داسې اوازونه نه کوي. دویمه خبره ده، نبي چې دی دا عبارت دی د ذات مع الوصف نه، او تا انکار د ذات نه وکړو، د نبی علیه صلات وسلام د نبوت نه دې انکار وکړو. نبی څه ته ویل کېږي؟ نبی عبارت دی د ذات مع الوصف نه. نبی علیه صلات وسلام په اعتبار د ذات سره هم نبي دی، په اعتبار د وصف سره هم نبي دی. نو چې تا د اعتبار د ذات سره نبی علیه صلات وسلام نه انکار وکړو، نو په وصف سره هم د نبی علیه صلات وسلام نه انکار راغی. بله خبره دی د نبی علیه صلات وسلام د والدینو کریمینو او د عبدالمطلب او سیب او دغه شان د نبی علیه صلات وسلام د رشته دارانو په باره کې کړي د ډېر په بې ادبۍ باندې د هغوی نومونه اخیستي دي. قرآن کې الله رب کریم فرمایي 15 سپاره سورة شورا کې قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. دا زما سره تفسیر ابن کثیر دی 5 نمبر جیل او دا صفحه نمبر 499 باندې دی د الا المودة في القربى د دې معنی ذکر کوي. د فرمایي چې روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله او غیره او نور علماء کرام دنه روایت کوي د سعید بن جبیر نه انه قال معنى ذلك ان تودوني في قرابتي اي تحسنوا اليهم وتبرهم، چې تاسو زما سره مینه محبت کوي په باره زما د رشته دارانو کې، چې تاسو د هغوی سره نیکي کوئ او ښه سلوک ورسره کوئ. دا نه چې یاره تو هغوی لپاره داسې په بې ادبۍ نوم اخلي. داسې نوم خو څوک چې د خپل کشر نوم نه اخلي، مشر خو لا پرېږده، دا تا چې کوم د په انداز سره د هغوی نومونه اخیستي دي. نو لحاظه دا کم قسم الفاظ چې دی ویلي دا الفاظ د کفر دی، په دې باندې انسان د ایمان نه خارج کېږي. دا الفاظ چې دی ویلي دی ښځه د باندې طلاقه ده، د دایرې اسلام نه خارج شوی. او ټولو عوامو خلکو ته زما دا اپیل دی چې د دې سړي تقریرونه مه اورئ، د عقیده خرابوي او د دې سړي نه خپل ځان چې دی هم په خپل امان کې، او دا سړي داسې خلک د ځان هم وساتئ. او چې څومره کېږي نو د دغې خلک د دې خلاف اواز پورته کړی شي او د دې خلاف اواز اوچت کوي. دا زموږ د دې چې ما ورته د دې خلاف اواز اوچت نه کړو، بل به څوک د دې خلاف اواز اوچتوي. دا زما او ستا حق دی چې موږ د دې ظالمانو خلاف اواز پورته کړو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.